جنازی پسی چې کم کسان روان وي دغه تلون کی تا الہ العالمین دوی تم بخنه کوي خو کدا سړی نیک سړی وي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يتحف بالمؤمن فی قبره مرده چې په قبر کې کی خودلې شي د تنوي تحفه صدا یو سړی چې جنت تدن شي اوله تحفه شوی او یو سړی چې په قبر کې کی خودلې شي نو اوله ډالۍ د خدای تعالی د خوانه تحفه ور تصور کول کیږي عزت. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یغفر لمن تبع جنازته اول تحفه او عزت چې خدای تعالی د مرده ته په قبر کې ورکي هغه داري چې څومره خلق د جنازې تراغلی وي او بیا وس قبر ته تللی وي نو دته خدای تعالی وایي چې تمه بخلې خو ستاد عزت د وجنه چې دا څومره خلق تا پسې راغلی او غټولو ته ما بخنه کړی دا دا ګور ډېر لوی انعام دی او لوی عزت دی لوی عزت دی. ها یو قوم دی ډاکوان پکې دی جرم کړی دی قانوني مات کړی دی باچا وقته غصه دی یو سړی راغی باچا ته سپارښت کو دا ټول غلو ډاکوان وسره روان کړی دی دا روان کړی دی بادشاہ ورته ویل چې ډیره خلاف ورزي کړی دا یوم د بخلو نه دی خو ته وسره غلی ځه ستا د وجه نه چې دا تاسو څوک راغلی دا مې ټول معاف کړل نو وای دا سړی به څومره خوشحالی دا د څومره عزت ته قوم کې بیا قوم والا به څومره عزت کوي. نو دا څومره خلک چې جنازه کې راغلي دي نو د مرده ته اوله ډالۍ او تحفه او عزت دا ملاويږي چې دا ستا په جنازه کې راتلون کې مې ټول بخلي خو چې نیت پکې د احتساب وي اې د دانیت وی چې په دې باندې ماته اجر ملاويږي نو هغه ټیم کې به بخنه وته کېږي.